بسم الله الرحمن الرحیم. ټول راغلو مېلمنو ته، شاعرانو، لیکوالو او په درناوي سره دا میخونه یې که د کور غونچه ده، زه خو یې نه وم. نن چې د کوم شخصیت په درناوي کې دا غونډه جوړه شوې ده، دا شخصیت د چا نه پټ نه دی، بلکې زه هم د ده یو شاګرد یم. د ما نه ډېر کتابونه لیکلي دي او ډېر لیکل یې راله کړي دي، ډېره خواري یې کړې ده چې په دې لین لاړ شه، په دې لین لاړ شه. خو د هر شاعر یو خپل خپل سوچ دی، د چا یو څه، د چا بل څه. چا د غرونو لمنې راټینګې کړې دي، چا نیرونه ولې ونې او بوټي راټینګ کړی دي. زه به کاسې څه بل شانته شی به لکه تاسو ته زه یو ریکویسټ کوم، د هر چا به یو شي ته خیال وي، خو بعضې شی وي چې هغې ته د چا خیال نه وي. لکه تاسو وګورئ، په هر اړه او په شکال کې به د چیندخ او چیندخانو نارې وهلې په دې اوبو په دې ډنډو کې، والې که نه والې. زه تاسو یاد کې په دې 2 کاله کې تاسو د چیندخې اواز اورېدلی یا د چیندخ په دې تارونو به په سوونو توتکر کې ناستو، تورانه کې خارونه بلبلې چټي هسې شو. ها داسې چې دې بعضې څیزونو ته خیالو کې قدرتي غیب شو، لکه څنګه چې د اوړه غیب شو، نو داسې دغه څیزونه هم غیب شو. زما دغه قطعې لږې خوښې وایي، ستا د شلېدلې لوپټې تپوس ته چا نه وکم، ستا د شلېدلې لوپټې تپوس ته چا نه وکم، زما په خپله د رکشې نه چا ترپال وړېدې. او دې غریبې کړې ښځې داسې زړې، دې غریبې کړې ښځې داسې زړې، سړي ته خپله ښځه نیا ښکاري. او د لیلا به پوره 1 درجن بچي وو، د لیلا به پوره 1 درجن بچي وو، خو که مجنونو پیدا شوې پاکستان کې. او دا یو قطعه ده، خو د اخره دغه یې بوټې لږه دومره دغه هم نه ده، خو وایي دا منمه دا ریډیو خو مارکوني جوړ کړی، مارکوني یو انګریزو دا هغه جوړ کړی. دا منمه دا ریډیو خو مارکوني جوړ کړی، خو دا پته یې نه لګي چې انګریز او کوچیني جوړ کړی. او دا خلک چې ګوري په کورونو کې، نو دا ټلویزیون کمکوني جوړ کړی. دا یو دغه مې درته زه چې کله دې فیټ ته د دې علاقې مه د بل ځای نه یم، دلته دې تنګي پیدا شویم، دا اشنغر دی. خو په اشنغر پهر په دې کوم چې دې اشنغر هر قسم سړی را پیدا کړی دی. شاعر، ښه شاعر دی را پیدا کړی دی، ښه عالم دی را پیدا کړی دی، ښه سیاستدانان دی را پیدا کړی دي. دوی کې د هېڅ شي کمی نشته دی. دا یو داسې خاوره ده، یو زرهیزه خاوره ده. موږ چې واړو د شاکر جلبل صاحب نارې ناست، موږ به ناست وسې شاخوا دې خوا به م لیکل، رو د هغې نه خدای څه جوړ کړه. زه چې ټلویزیون ته وغوښتم، نو په دې غونډه دنیا کې دا نه چې یوازې پاکستان د منشیاتو خلاف قدم دا مه ایښی دی. یعنې وګورئ، موبایل یې د سره دي، ټچ موبایل یې د سره دي، په هغې کې ګوګل ته ورکې، نو ګوګل کې به تاسو ته صرف په غونډه دنیا کې میراوت راځي. بس دا زما دپاره ښه خبره ده، ستاسو دپاره یو فخر دی. لکه یو نشی بل نشی ته وی هغه وی بله ورځ وایي چې دی وایي زه د زمري مخې ته ولاړم او نه یېرېدم. هغه ورته وایي د زمري مخې ته ولاړ او نه یېرېدې؟ وایي نه والله.
بیا ورته وایي هغه ورته وایي دا زمری اوچته وایي مړه پنجره کې وم دا بل ورته وایي مړه ستا نه خو زما مرتبه ډېره ده 3 پیرې مې په سر ریل ګاډی تېر شو وایي خدای ته بچ کړم نو هغه ورته وایي ته کوم ځای یې مړه زه د پول لاندې ولاړ وم په دې کراچۍ کې یو باغچه ده ګارډن نو هغې کې هر قسم دغه شته دی لکه زمري او پړانګان او شرمخان او یو شی بل شی یو پنجره کې میلو مړ شو میلو نو هغه نه یې سرمن وویسته او چې دی دغه یې د سپین یې کړه وچه یې کړه بیا یې حکومت اعلان وکړو که د ده دا ډیوټي چې وکړله د بل میلو د راتلو پورې نو مونږ به هغه له د 50,000 په ځای 10,000 تنخوا ورکوو یو هلک سهار وختي ورغی یاره دا ډیوټي زه کوم سرمن یې واچوله او ځان یې په رښتیا باندې میلو جوړ کړو که زه تاسو ته ګپ لګم تاسو ټلویزیون کې واډروب یو کمره ده تاسو وګورئ هغې کې د هر ځناور شکر پروت دی نو بس داسې هغه پنجره کې ګرځېده را ګرځېده دا واړه ماړه به سیل نه راتله چا به څه ورچول چا به څه ورچول اخرې کې دې مازدیګري کې چې ته پېغلې جینکۍ راغلې نو دی ورته په ټوپونو شو ټوپونه یې وال اخره کې یو چټ ټوپي و خوا کې ورسره د زمري پنجره و هغې ته پرېوته یو بس د یو خوا بل خوا منډه جوړه کړې هغه زمري اواز ورکړ وایي دکه ډېر روانې مه پکې نه دواړه د نوکرۍ نه وباسي په هغې کې هم سړی و د چل ول نه خو زمونږ مل ډک دی که نه په سیاسي دغه باندې یو شعر درته وایم د چا چې کار ومار او لوټ هغه له ووټ ورکوو چې په رشوت کې اخلي سوټ هغه له اوټ ورکوو مونږ د یرې او د ډب مسلمانان یو چې زمونږ خوله وخي په بوټ هغه له اوټ ورکوو مونږ د لوټریشن او اوبو نه مو نه شرمېدو چې په پیپ کې نه وي ګوټ هغه له اوټ ورکوو او چې نه په ناپ نه په حساب نه په کتاب پوهېږي چې شپږ انچو ته وایي پوټ هغه له اوټ ورکوو او هغه مونږ مشر کو چې میاشت ویني د بل په اوږو چې پنجابي ته کوي سلوټ هغه له اوټ ورکوو دا خبره یې اوس ځان سره یاد لرئ 15 لکه پنجابیان به په یو پاټۍ کې او 15 پښتانه په 15 پاټو کې دا به کامیاب شي هیڅ شرم نه دا خو به دا وینې مو هر یوې پاټۍ سره یو مشر جوړ کړئ بس ټول ورسره په جمع ودرېږئ ملک میں کپون او لپټو خوړو چا پټوډي چا پالټو خوړو او څوک چې پارټي بدلای مالدار سړی وي وطن دقه سه لوټو خوړو او پاکستان سم د مستو کټ وېدا پیره ټول ته نه پاټو خوړو او څوک پولاونه څوک چرګان خوري پکې میرا وستل سړو روټو خوړو په تعلیم باندې چې ما څومره لیکلی لکه ګورئ ښه منیر صاحب هم ما بعضې وخت په دې دغه باندې حیران کړم په قافیو باندې لکه چې نو هر چا له پکار دی چې لیږي سکول ته بچې 2 دونې 4 او 3 دونې چې او ډېر ماشومان وینم اکثر مصرخانو کې وي یا ناسو دردي سره یا په کارخانو کې وي نو څوک ویني په هوټلو کې پیالې او پتیلچې ناغچې ناخوا شوه 2 دونې 4 او 3 دونې چې او چا سره بوجۍ وي چا سره بوجۍ وي چا سره بوجۍ کې پلاستیک او کاغذونه وي څوک د کباړ چغې وي د ډېرو مرضونه وي نو نه کې خپل ماشوم په دیواړۍ رچې 2 دونې 4 او 3 دونې چې بیا لکه چې دا هم یو ټکی دی نو د غټو ګاډو راوړي دي واړه واړه بچي چاچا سره چاچی په سیټ کې د چمچي بانډه که خاریه ده بسنده پکې روانې وي او غر کې ټانګې کې کرایې پکې ارزانې وي نو څوک پکې سورلې وړي څوک سرمنې د موچي نو چاچا سره چاچی په سیټ کې د چمچي او
ټولو کټانګو سولکو والا آدار کوي کله کله روان شي په یو بل باندې گزار کوي نو ډېرو پې لیکلی ده ها نو ساجي به ملک یو د بل رزق چیچي نو چاچا سره چاچي چاچا سره چاچي او په سیر کې د چنګچي لکه چې نو لالیه سوکتی زما او په کراچۍ کې زه به هم تاله درځم په شنه چنګچۍ کې و د مینګه ورې اشنا زما نه لرې اشنا نه په موبایل ما سره کوې خبرې اشنا نو تاشل تالان به راوړل ماله پچۍ کې زه به هم تاله درځم په شنه چنګچۍ کې او زمون په کور کې سیوان ستا د لاس نښې به وې زما د مور او ابو څه ډېرې خوښې به وې راته به ناست وې بره او په الوچې کې زه به هم تاله درځم په شنه چنګچۍ کې چې څومره پیروډي زه کوم که نه نو دا زه ستاسو هغه شاعري چې کوم خوږه شاعري وي نه هغه ماته هم خوږه وي نو زه د هغې نه شاته یو بل شان شعر جوړ کړم لکه ودان عثمان خیل ویلی دی راکه راله زړه که نه مه وایه چې نه که نه نو ما پرې جوړه کړم ما چې هغه شتل کور له وړه که نه نو سم مې په درزاري شو دا زړه که نه او ما ویلې دا 100 کیلو په څو کېږي او دا په 850 که نه ما وی کاکا لږه ګزاره وکړه وایي کم نه کېږي ځه که نه نو ما د زره نوټ د جیبه راوویسته وایي عمر دا خوله که نه بیا زه د دوکان منځ کې په ژړا شوم ما یوګې دي واړه که نه او دا ګوتی خو مخکې په 600 وه هر چا به وړه که نه نو راځئ چې ثوابي روجې شروع کړو ټول چې اوټ هم ورکوه که نه نو بس که مې راوسه نور څه مه وایه هر یو غریب هر دی جړېده که نه ډېر ښه او نو واقعي دا چې دا مانځه ټیم دی او اشنغري صاحب وایي چې دې وخت کې ملایک بره خیږي او ځان سره دا تاثرات وړي